أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن د 9th class د physics د پاره نه lesson number 14 او topic بنن مونږ کو acceleration. The time rate of change of velocity is called acceleration. Definition: the time rate of change of velocity is called acceleration. Time rate मतलब دا दे چې د velocity change per unit time کې delta v divided by delta t دې ته مونږه acceleration وایو چې کله په ټایم باندې ډیوایډ شوی نو دې ته بیا ټایم ریټ وایي. ریټ په فزیکس کې مونږ د دې لپاره استعمالو دا ریټ لفظ چې کله یو کوانټیټي په بل باندې ډیوایډ کو نو دې ته په ټایم ډیوایډ شوی دی نو ټایم ریټ به دې ته مونږ وایو. چې په ډسټنس یو کوانټیټي ډیوایډ شي نو هغې ته ډسټنس ریټ وایي او دا زمونږ سره ټایم ریټ دی نو دلته په ټایم باندې دا ډیوایډ شوی دی. د ډلټا وی نه مطلب وی ایف ماینس وی آی او ډیوایډ بای د ډلټا ټی نه مطلب تاسو ټی ایف ماینس ټی آی. ایکسلریشن هم زمونږ سره ویکټر کوانټیټي ده نو د دې وجې نه د دې را پاسه د ایرو نشان دا به لګو او دلته ډلټا وی په دې دا نشان ولګید. دلته تاسو په وی اف فاینل ویلاسټي وی آی انیشل ویلاسټي دا دواړه ویلاسټیانې دي نو دغه هم زموږ سره ویکټر کوانټیټیز دي او د اکسلریشن ډایرکشن زموږ سره لازمي نه ده چې د ویلاسټي کم ډایرکشن نو هغه دي زموږ سره د اکسلریشن هم. د اکسلریشن د ویلاسټي په لحاظ سره دوه ډایرکشن کېدی شي، یو د ویلاسټي په ډایرکشن کې او یو د ویلاسټي اپوزیټ. نو د دې وجې نه زه تاسو ته دا وایم چې د دې لپاره موږ دا نه وایو چې کم ډایرکشن د ویلاسټي دی نو هغه ډایرکشن به د اکسلریشن وي، بلکې دلته زموږ سره دوه قسمه ډایرکشن کېدی شي، یو د ویلاسټي په ډایرکشن کې چې کله ویلاسټي زیاتیږي د یو باډي ویلاسټي سیوا کېږي نو بیا اکسلریشن او ویلاسټي دواړه په یو ډایرکشن کې، خو چې کله باډي سلو ډاون کېږي مطلب سلو کېږي سپیډ یې کمیږي نو بیا د ویلاسټي او د اکسلریشن ډایرکشن دا بیخي د یو بل اپوزیټ چې یو مشرق ته نو بل به مغرب ته، که یو شمال ته نو بل به جنوب ته، بیا په 180 ډیګري انګل باندې د دې ډایرکشن د یو بل سره اپوزیټ. د اکسلریشن دپاره یونټ ایس آی یونټ چینج ان ویلاسټي د دې یونټ زموږ سره میټر پر سیکنډ دی او ډیوایډ بای ټایم د دې یونټ بیا سیکنډ دی. نو میټر پر سیکنډ نو په بټه کې دوه پیرې سیکنډ استعمال شو نو دا به میټر پر سیکنډ سکویرډ، میټر پر سیکنډ سکویرډ دا به زموږ سره د اکسلریشن دپاره یونټ جوړ شي. څنګه چې مخکې د سپیډ دپاره بیا د ویلاسټي دپاره مونږ یو څو ټایپس ویلیو، هغه شان ټایپس دلته د اکسلریشن دپاره هم دي. او چې دغه سپیډ دپاره تاسو ډیفینیشن زیات کوي نو په هغه بنیاد باندې تاسو د ویلاسټي کم درې ډیفینیشن چې مونږ د ایوریج دپاره، انسټنټینیس دپاره او دغه شان د یونیفارم دپاره کړو نو انداز د درې واړو دلته زموږ سره یو شان دی په سپیډ کې، په ویلاسټي کې او په اکسلریشن کې.
نو چې هغه اولني تاسو ته یاد وي نو دا نور به تاسو ته اساني لږ لږ چینجز پکې کول دي. یو زموږ سره ټوټل اولنی زموږ سره ایوریج اکسلریشن. ایوریج اکسلریشن د پاره A استعمالیږي د پاسه په ایرو او داسې په انګل بریکټس کې دا بند کوي. نو دا د ایوریج د پاره د انګل بریکټس استعمالیږي. داسې موږ د سپیډ د پاره هم کړی او داسې موږ د ویلاسټي د پاره هم دا انګل بریکټس استعمال کړي. دا زموږ سره برابر دی د ټوټل change in velocity divided by total time taken. او د دې ایوریج اکسلریشن ډیفینیشن هم د دې کوم ایکویشن چې موږ ولیکو هم دغه شان ډیفینیشن دی چې واټ از ایوریج اکسلریشن. نو د ایوریج اکسلریشن به موږ ډیفاین کوو داسې چې د ټوټل چینج ان ویلاسټي ډیوایډ بای ټوټل ټایم ټیکن از کالډ ایوریج اکسلریشن. بل زموږ سره انسټنټینیس اکسلریشن دی. انسټنټ لمحې ته وایي instantaneous. Instantaneous acceleration A به ولیکئ ورکوټ به ورسه INS ولیکئ. دا زموږ سره برابري لیمټ LT که تاسو لیکئ او که پورا LIMIT لیمټ دغه لیکئ دواړه صحیح دي. limit delta V divided by delta T او دلته به د لیمټ لاندې ولیکئ delta T approaching to 0. دا ویل کېږي delta T approaching to 0. د دې مطلب دا دی چې په شارټ انټرول اف ټایم کې مونږه اکسلریشن معلوم کړو. نو مونږه د انسټنټینیس اکسلریشن ډیفینیشن داسې کوو چې د اکسلریشن in a short interval of time, the acceleration of a body in a short interval of time. په ډیر معمولی وخت کې چې مونږه د یو باډي د پاره اکسلریشن معلوم کو نو دغه اکسلریشن ته انسټنټینیس اکسلریشن وایي. ډیلټا ټي اپروچز ټو 0 مطلب پکې دا دی چې ټیم ډیر زیات شارټ انټرول مونږ استعمال کوو. او دریم یونیفارم acceleration. Uniform acceleration define کو مونږه داسې چې F equal changes in velocity occurs in equal intervals of time. که په velocity کې یو شان تبدیلیانې په یو شان وقفو کې راتلې د یو باډي نو دغه باډي acceleration به uniform acceleration. If equal changes in velocity occurs in equal intervals of time. For example, زدا سي وقفه اخلم یو باډي په دې روډ باندې روانه ده 2 سکند ټیم وشو 2 سکند په 2 سکند کې د 0 نه د ویلاسټي لاړه 20 تا 20 میټر پر سکند شو. بیا چې نور مزید 2 سکند وشو نو ویلاسټي 40 میټر پر سکند ته شو. بیا چې مزید 2 سکند ټایم تیر شو نو ویلاسټي 60 میټر پر سکند ته لاړه.
اوس به اکثر کوېسچن چې موږ سالف کوو نو په بعضې کې به موږ له ډایرکشن راکړی د ویلاسټي دپاره یا د اکسلریشن دپاره، خو په بعضې کې به اکسلریشن نه وي. نو که اکسلریشن په بعضې کې به ډایرکشن نه وي، نو که ډایرکشن یې نه و راکړی نو دغسې مسله نه ده، دغه موږ میګنیچیوډ د اکسلریشن بیا معلومولی شو. یعنی پورا ډایرکشن به ورسره نه وي، خو هغه میګنیچیوډ چې کوم دی هغه زموږ سره معلومېدی شي. نو کوېسچن بغیر د ډایرکشن نه موږ سالف کولی شو. ها دې سما ډایرکشن څه ونه لیکل نو چې ستاسو ذهن کې دغه کنفیوژن نه وي. دلته د زیرو نه دې ځای ته چې دا ورسېده، دلته زیرو ویلاسټي وه، دلته 20 میټر پر سیکنډ شوه. د دې دپاره چینج د 0 نه 20 پورې چینج ډلټا وي پکې 20 میټر پر سیکنډ، او ټایم چې کم لګېدلی دی نو هغه زموږ سره 2 سیکنډه. نو 20 ډیوایډ بای 2 نو دا به 10 میټر پر سیکنډ سکویر. دا میټر پر سیکنډ دا خو د سپیډ یا ویلاسټي یونټ دی، او دلته د 2 سره بیا سیکنډ دی 2 سیکنډ، نو میټر پر سیکنډ سکویر بشي. بیا که په دې دوران کې مونږ معلومو نو د 20 نه د 40 پورې چینج پکې څومره شو؟ چینج پکې 20 شو میټر پر سیکنډ، او ډیوایډ بای ټیم دا په څومره؟ دا په 2 سیکنډه کې. نو دا اکسلریشن هم زموږ سره 10 میټر پر سیکنډ سکویر. دغه شان کې بل دپاره معلوموي نو هغه به هم 10 میټر پر سیکنډ سکویر. نو څنګه چې موږ ډیفینیشن وکړو چې if equal changes in velocity occurs in equal intervals of time، یو شان تبدیلیانې په ویلاسټۍ کې په یو شان وقفو کې جوړیږي، نو د دې باډي اکسلریشن چې دی هغه به یونیفارم یو شان، مطلب دلته هم 10 میټر پر سیکنډ سکویر، دلته هم 10 میټر پر سیکنډ سکویر، او دلته دپاره که معلوم که هغه به هم 10 میټر پر سیکنډ سکویر دي. نو په هر ځای کې زموږ سره اکسلریشن یو شان دی، دقې ته یونیفارم اکسلریشن. یا بل ډیفینیشن موږ دا کوو چې د یو باډي اکسلریشن به هله یونیفارمي کله چې زموږ سره انسټنټینیس اکسلریشن دا برابري د ایوریج اکسلریشن، چې انسټنټینیس اکسلریشن او ایوریج اکسلریشن دا دواړه په کم ټیم کې برابر وو، نو بیا به د هغه باډي اکسلریشن یونیفارم اکسلریشن وي. دا به بیا زموږ سره یونیفارم اکسلریشن وي. دې باډي اکسلریشن وي یونیفارم. دا درې قسمونه موږ د اکسلریشن وویلو. اوس یو بل ټایپ موږ د اکسلریشن ډسکس کوو، کوم ته چې ریټارډیشن وایي یا ډیسیلریشن ورته هم وایي. ډیسیلریشن یا ریټارډیشن. ډیسیلریشن یا ریټارډیشن په هغه ټیم کې پیدا کیږي کله چې باډي سلو کیږي. یو باډي روانه ده، موشن کوي، او دغه باډي خپل موشن کموي، ډیکریز کوي، سلو ډاون کیږي. نو د دغه باډي کې چې کوم اکسلریشن پیدا کیږي هغې ته بیا ریټارډیشن یا ډیسیلریشن ورته وایي. ډیسیلریشن یا ریټارډیشن ورته وایي. فار ایگزامپل یو باډي په دې ځای باندې دا روډ دی او دلته یو ګاډی روان دی. د مخکې نه په دې پوینټ ته چې دا راورسېدو په تیزۍ سره، نو دلته د سپیډ 60 میټر پر سیکنډ دی. بیا چې 2 سیکنډه ټیم وشو نو د دې د 60 نه دا 50 ته، بیا
60 موشو نو د 50 نه دا 40 تا نو د ټیم تیرېدو سره د دې باډي ویلاسټي چې دا هغه میګنیچیوډ یې کمیږي په دې ځای ته چې راورسېده 60 کې دا سپیډ سره روانو بیا 50 شوه بیا 40 شوه بیا 30 شوه نو د دې سپیډ مسلسل کمیږي نو د اکسلریشن دې ته مونږه ریټارډیشن یا ډیسلریشن ورته وایو لنډ خبره چې د سپیډ زیاتېدو د وجې کم اکسلریشن هغې ته سمپلی اکسلریشن وایو او چې د سپیډ کمېدو د وجې اکسلریشن پیدا کیږي نو هغې ته ریټارډیشن یا ډیسلریشن ورته وایو یو اکسلریشن بل ډیسلریشن اوس اگزامپل 2.3 Now you observe that your car accelerates from rest. From rest چې کله لیکلی نو تاسو به initial velocity 0 اخلی 0 meter per second. To 140 kilometer no final velocity 140 kilometer per hour دا میټر پر سیکنډ ته واړوئ 140 لبا ضرب کیلو میټر مطلب 1000 میټر پر اور نو ډیوایډ بای اور زمونږ سره 3600 سیکنډز برابري نو د اور په ځای ما 3600 سیکنډ ولیکو او د کیلو میټر په ځای مې 1000 میټر ولیکو دا 2 زیروز د دینه او دا 2 زیروز دینه دا کټ شو دغه شان 140 او 10 له ضرب ورکوي او په 36 باندې ډیوایډ کوي 140 ضرب 10 او بیا ډیوایډ بای 36 نو دا به 38.8 38.8 meter per second اوس میټر پر سیکنډ ایسا یونټ ته واغوښته او بیا یې ټایم موږ له راکړی دی چې دا 17.6 سیکنډ او ریکوایرډ واړي څه شی اکسلریشن معلومول دي د دې ویلاسټي سره ډایرکشن ایسټ که ای لیکئ نو د پاسه پې بیا داسې هیټ نشان او که پوره لیکئ ایسټ ایسټ ډایرکشن ورسره داسې ولیکئ د اکسلریشن لپاره اوس مونږه equation ووایو چې vf minus vi divided by t vf 38.8 او minus 0 او divide by time چې هغه 17.6 دی او د دې بره سبا ایسټ ډایرکشن ولګي ویلاسټي ډایرکشن د بره ویلاسټیانو سره ولګېده 38.6 نه 0 منفي کوي جو بیرته 38.6 جوړیږي او بیا یې ډیوایډ کوي په 17.6 باندې 38.8 divided by 17.6 دا به 2.2 meter per second squared
دا به زموږ سره اکسلریشن شي. بل یو اسایمنټ 2.3 اسایمنټ دی، دغه مور سره سالف کو. Assignment 2.3. If in the same experiment you take the readings of the speedometer of the car as 20 km per hour in the 4th second and 32 km per hour in the 9th second. VI درکړه initial velocity اوله کې 20 کیلومیټر پر اور ده، دا ور سره د مخې سره میټر پر سیکنډ ته واړوئ نو 20 ملټیپلایډ بای کیلومیټر مطلب 1000 میټر پر اور means 3600 seconds. دا دوه زیروز د دې دوه زیروز سره کټ کړئ او 220 ضرب 10 200 شو او په 36 باندې بیا ډیوائڈ کړئ، یعنی 200 با ډیوائڈ کو په 36 باندې نو دا 5.5 دا به زموږ سره 5.5 میټر پر سیکنډ. او فائنل ویلاسٹی راکړې 32 کیلومیټر پر اور. وی ایف درکړې 32 کیلومیټر پر اور. دا چې کنورټ کوو 32 ولیکئ کیلومیټر مطلب 1000 میټر پر اور مینس ډیوایډ بای 3600 سیکنډ. دا دوه زیروز د دینه دوه زیروز د دینه دا کټ کړئ او باقی چې کم پاتې شو 32 ضرب 10 نو دا به زموږ سره 320 او ډیوایډ کړئ په 36 باندې دا 8.8 8.8 میټر پر سیکنډ، میټر پر سیکنډ ته دا کنورټ شو. او بیا یې ټایم موږ له راکړی ډیلټا ټي. ډیلټا ټي دا د 4 سیکنډ نه د 9 سیکنډه پورې، نو که تاسو ټي آی ته 4 سیکنډ ولیکئ، ټي اف ته 9 سیکنډ ولیکئ، بیا یې ډیفرنس معلوم کړئ. هم ټیک ده. که ډایرکټ کوئ نو د 4 سیکنډ نه د 9 سیکنډه پورې نو دا زموږ سره 5 سیکنډ ټایم چې دی هغه 5 سیکنډ شو. اوس موږ ته ریکوایرډ اکسلریشن معلومول دي. دا زموږ څه ګیون و او اوس ریکوایرډ کې اکسلریشن برابر دی د وی ایف مائنس وی آئی ډیوایډ بای ډیلټا ټي. وی ایف 8.8 مائنس وی آئی چې هغه زموږ سره 5.5 دی. 8.8 میټر پر سیکنډ دا شو مائنس 5.5 میټر پر سیکنډ انیشیل ویلاسٹی ډیوایډ بای ډیلټا ټي. ډیلټا ټي ورله موږ معلوم کړی چې 5 سیکنډ دی. د 4 سیکنډ نه د 9 سیکنډه پورې ټیم دی نو دغه جوړیږي 5 سیکنډز. دا به ډیوایډ کو په 5 سیکنډز باندې نو د 8.8 نه 5.5 منفي کوي دا به 3.3 جوړ شي او بیا یې ډیوایډ کوي په 5 باندې نو دا به زموږ سره 0.66
0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर याद साथे दे एक्सेलरेशन यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वेयर दे दा मीटर पर सेकंड दे बिया डिवाइड बाय सेकंड नो मीटर पर सेकंड स्क्वेयर बशी नन द पारा दुमरा पूरा दा तासो हर लेसन बानी ځان خپوي کوي چې په یو لیسن تاسو خپوي شي نو بل لیسن یادول به تاسو ته اساني چې په مخ کې لیسن باندې تاسو نه پویا نو نیکسټ لیسن باندې بیا تاسو په اسانۍ سره نشئ پوهېدی نو کوشش کوئ چې پریویس لیسن تاسو خو بار بار وګورئ ځان پې پوهې کوئ نو اله نیکسټ لیسن ته بیا تاسو اوړئ چینل ورسره سبسکرایب کوئ او ویډیو لایک کوئ. تھینکس.